अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर रोज हम अपने मुल्क को ये याद दिलाएं कि इसने फलाई रियासत बनना है और ये है पहला कदम। जाफ़र ख़ान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर पशावर। बेसिकली पशावर में इस वक्त 5 शेल्टर होम जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर चल रहे हैं। ये रमज़ान के बग़ैर भी ये शेल्टर होम्स जो है चलते हैं 24/7। इसमें लोग आकर स्टे करते हैं, उनको रात का खाना मिलता है, सुबह का नाश्ता मिलता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों से हम लोगों को गाड़ियों में पिक करके अपने शेल्टर होम लेकर आते हैं। रमज़ान में स्पेशली एहसास रमज़ान प्रोग्राम आजकल चल रहा है। ये भी इस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि गरीब लोगों को फ्री खाना दिया जाए अफ्तारी में। तो हमारे जितने भी शेल्टर होम है उसमें माशाल्लाह लोग आते हैं। यो मलगरा रात मिलाव शो هغه ماته وچرته ګرځي ما ورته یاره د رهایش ځای نشته هغه ماته دا ځای راوښودو ماته وایي چې ته لاړ شي په بشیرآباد کې آخري سر ته حکومت یو دغه جوړ کړی دی ځای جوړ کړی دی چې په هغه کې هغه مسافر اوسېږي لکه مو چې د شپې ځای نشته ډېر ښکلی صفا ماحول دی په دې ځای کې او کومه کسان چې دلته کې راځي نو هغه ډېر خوشحاله دي چې اوس کله چې د روژې میاشت شروع شوه ده روژې په میاشت کې د افطاري او د ماښام د سحري د افطاري او سحري دواړه ټیمونه حکومت چې کله دا شی جوړ کړی دی نو دا ډېر زیات ښه کار کړی دی او په دې باندې عام خلک ډېر خوشحاله دي او پاکستان کې په هر ځای کې جوړ کړی دی او ما تقریبا 3 مهینې وشوې زه په شیلټر هوم کې پاتې کېږم د څومره میلمانه دي دا ښه په طریقې سره راځي او ښه میلمنو قدر کېږي ښه عزت کېږي دلته کې او دین علاوه ښه پروګرام د ښه روټۍ هم پکې میلاویږي او اوس رمضان کومه میاشت راغله او دې کې سحري هم پکې میلاویږي افطاري هم پکې میلاویږي او شول پر ویل پر ډپارټمنټ ډېره مو مننه کوو او مو عمران خان حکومت او ښه سپورټ کوو او ما درخواست او د کومه د ټول پروګرام سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ولا د ټولو ته درخواست کړی ده زموږ طرف نه درخواست چا سره د شپې پروګرام نه وي او څومره میلمانه رسي چې هر کومې علاقې نه وي او دا سرکري مهمانخانې ته دا دعوت ورکوي.